زمونږه د احنافو یا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې قربانی دا واجب ده په دې ایامو یعنی په دې ورځو کې. خو زمونږه د حنفیو رائے دا ده چې اصل کې انسان په دریو قسمه مالدارو سره مالدار وي. یو مالداری هغه مالداری ده چې په انسان باندې سوال حرامي، دا چې انسان سره قوت لا یموت د 24 غنټو مقدار سره خرچه موجود وي، نو په دې انسان باندې سوال حرام دی، سوال نشي کولی. دویمه نمبر مالداری هغه مالداری ده چې په ده باندې قربانی واجبوي، په ده باندې سرسایه واجبوي، دې د بل نه زکات نشي اخیستی. دا درې څیزونه دي. دا هر هغه کس دی چې د نن سبا په مقدار سره د ده سره د 56,000 روپو مالیت سامان د غیر روپو د سرو او د سپینو او د روپو نه ما سیوا په کور کې د ضرورت ته سامان نه ما سیوا د 56,000 روپو سامان موجود وي، د ضرورت ته سامان نه ما سیوا. د ضرورت سامان په شریعت کې د جامو د انسانانو جامې دي، د ضرورت سامان په شریعت کې د خوراک او د سکاک لوښي دي، د ضرورت سامان په شریعت کې د میلمه دپاره د خوراک لوښي دي او بړستون تولې دي. دا د ضرورت سامان. د ضرورت سامان شامی کتاب د احناف هغه وایي هر هغه شی چې د هغې نه ما سوا زندگی مشکله وي. فرش پکې نه دی شامل، اے سی پکې نه دی شامل، یو وسله پکې شامل ده او یو خادم پکې شامل دی او یو گاډی پکې شامل دی. کاغار سی دویمه وسله او دویم گاډی او د ضرورت نه غیر کم سامان چی هغه کو 56,000 روپو ته ورسي، نو دی به بیا قربانی کوي. قربانی پې واجبه ده. ما تاسو ته فرج د ضرورت په سامان کې نه دي شامل، اے سی پکې نه دي شامل، دغه شانتې ډیپ فریزر پکې نه دي شامل، دغه شانتې د خوراک د لوښو نه ما سوا چې زنانه کوم لوښي ځان سره ساتي چې سیټونه ورته وي، دا پلان کې سیټ او دا پلان کې سیټ او دا پلان کې سیټ، دا پکې شامل نه دي. که د دغې سیټونو سامان یا انسان سره کالی وي، زنانه سره کالی وي او د دې مقدار 56,000 روپو ته نن سبا ورسید، نو د 56,000 روپو د سامان مناسب دې سره سامان موجود وي، نو په دې به قرباني راځي. بل هغه ده چې په ده باندې زکات واجب شي. د زکات د وجوب دپاره شرط مالی نامې دی. مالی نامې موږ په خپل اصطلاح کې دې ته وایو چې دا زیاتیږي. شریعت کې دا حجرین دي. حجرین موږ سرو سپینو ته وایو، او نه سبا پکې پیسې هم واله پیسې او سرو سپین چې د چا سره موجودي، یا ورسره کالي وي، یا ورسره سپین وي، یا ورسره سري وي، یا ورسره نغدي روپۍ وي او 52 تولو ته ورسېدل، په ده باندې بیا زکات هم واجب دی. زکات په ورکوي چې حولانې حول یعنی کال په دې باندې نه تیر شي. اوس قربانی چې په چا باندې واجب شي هغه به قربانی کوي. خو په کوم ځناور به قربانی کوي؟ شریعت کې 15 ځناور راغلي دي چې په هغې باندې قربانی جائزه ده. په ورکوټي ځناور باندې قربانی د غټ ځناور نه اعلی ده. په ګډ باندې قربانی د ټولو نه اعلی ده. بیا پسې په چیلي باندې قربانی، بیا د ګډ او د چیلي نه اخوا په اوښ باندې قربانی د شریکي جائزه ده. د 7 کسانو نه به زیات په دې کې نه شریک کېږي. په غوا کې د 7 کسانو او په میخه کې د 7 کسانو د شرکت اجازه شته. که اتم پکې نه راغی بس دې سره به دا ټوله قرباني خرابېږي. ورکوټي ځناور کې به شرکت نه کېږي. هسې نه چې چیلی کې 8 کسان شریک شي او په ګډه کې به 8 کسان شریک شي. په ګډه او په چیلی کې به صرف یو حصه کېږي. او په غټو 3 ځناورو کې چې اوښ دی، میخه ده او غوا ده، په دې کې د 7 کسانو پورې اجازه شته او فوق د 7 کسانو نه ناروا راغلی دی. بیا ځان له عمرونه دي. د چیلې لپاره 1 کال شرط راغلی دی، د ګډ دپاره 1 کال شرط دی. خو که چېرته داسې ګړي چې مضبوط ګړي او د هغې پرورش شوي، نشونمی شوي، هغه د 6 میاشتې وي، خو چې ښه تکړی سروب وي، نو بیا په هغه جایز راغلی ده. او د غوا د میخې لپاره شرط 2 کاله راغلی دي. دې کې غاښونه شرط نه دي راغلی چې سړی وایي چې غاښونه یا غاښونه نه، اصل کې عمر شرط راغلی دی. دا مونږ چې غاښونه وله ګورو دا د هغه ځناور چې غاښ یې روخیږي او پروزي، نو بیا پې قرباني نه کېږي. که په ابتدا کې غاښ نه راختلی نو بیا پې قرباني کېږي، په شرط دی چې عمر یې صحیح راغلی وي.
بیا په ځناورو کې بعضې نقصانات دي، که هغه نقصانات په ځناورو کې موجود وي نو بیا به قرباني نه کېږي. لکه ما تاسو ته وویل چې چېرته یو ځناور وي او د کچوالي د وجې نه عمر یې کچن او غاښ یې نه دي راغلی نو په دې باندې قرباني کېږي. خو که زه یو ځناور دی او هغه بوډا دی او غاښ یې پروتې دي او ټول پروتې دي نو بیا په دې باندې قرباني نه کېږي. یو ځناور دی د هغه بالفرض ښکرې دي، دا ښکرې به په دوه قسمه سره راغلي، یو دا دی چې د دې ښکر نه قوقل پروت دی او یو دا دی چې دا ښکر د ویښ نه وځي. که چېرته د دې ښکر قوقل ترې نه پروت وي نو بیا پرې قرباني کېږي، خو که چېرته بالفرض د دې ښکر نه د ویښ نه ښکر ووته نو بیا پرې قرباني نه کېږي. د تیونې کوم مسله چې نه راغلی ده نو په ځناور کې یا څلور تیونې یا دوه تیونې. که د دوو تیونو ځناور او یو تی یې صحیح وي او یو تی یې خراب وي چیلی وي نو بیا پرې قرباني نه کېږي. که د څلورو تیونو ځناور وي او یو تی یې خراب وي او درې تیونې صحیح وي نو قرباني پرې کېږي. خو که دوه تیونې خراب وي نو بیا پرې قرباني نه کېږي. دوی صحیح دي او دوی خراب دي نو بیا پرې قرباني نه کېږي. ړنده باندې قرباني نه کېږي چې نظر یې نه لګي. ګوډه باندې قرباني نه کېږي چې کومه تلي نه شي نو په هغې باندې قرباني نه کېږي. دغه شانتې هر هغه ځناور چې هغه د ډېرې کمزورۍ د وجې نه اډوکې شوي وي، غوښه پکې موجود نه وي، محظوله ورته مونږ وایو، په هغې باندې قرباني نه کېږي. نو داسې ځناور خسي ځناور باندې قرباني کېږي ښه چې ځناور وي او خسي کړي وي. چا حدیثو کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خسي ځناور قرباني کړی دی نو په خسي ځناور باندې قرباني کېږي. دغه کس سره قرباني نه کېږي چې د کم کس ټول مال حرام وي. ما ګوره شرط ولګوه څه ټول مال، دا ټول مال حرام مونږ دې ته وایو چې یو انسان وي د هغه 100% مال حرام وي نو قرباني ورسره نه کېږي. که یو انسان وي د هغه 50 مال حلال دی او 50 حرام دی، حلال نه مراد دا دی زوی سعودي کې یا زمینداري کوي، او د حرامو نه مراد دا دی چېرته څه حرامه ګټي. نو که چېرته 50 حلال وي او 50 حرام وي او مشترک وي نو بیا قرباني ناروا ده. که 30 حلال دی او 70 حرام دی نو بیا قرباني ناروا ده. خو که 70 حلال دی او 30 حرام دی نو بیا قرباني د دې سړي سره جایز ده. بیا پکار دی چې دا کم کس داسې پیسې استعمالوي چې هغه پاکې پیسې استعمال کړي او مزیدارې پیسې د چا په قرض قرباني کېږي. ښه د قرض د قربانۍ نه مراد دا دی یو زنانه د هغې سره کالې دی 2 تولې 3 تولې 4 تولې 5 تولې او وایي چې زه کالې زه نه ماتم د چا نه قرض پیسې راواغستې او بیا هغه قرض خلاصوي نو په قرضو باندې قرباني جایزه راغلې ده. لکۍ که چېرته د 3 حصې نه زیاته کټ وي نصف ته ورسي 3 حصه که کټ وي نو دا جایز ده. خو که چېرته دا لکۍ نیمه یا د نیمې نه زیات کټ وي نو بیا په دې باندې قرباني نه کېږي. چې د چا کاروبار داسې چې د 56,000 روپو نه زیات کاروبار والا کاروبار سامان د په دغه کې موجود دی، دکان کې موجود دی، ته موږ عروض ویو. یعنې داسې دکان دی چې هغې کې د 60,000 مال دی، د 1,00,000 مال دی، نو په ده باندې بیا قرباني کېږي. ذوالحجه چې کله اوله راوخېږي نو دا زنانه نارینه دواړه به د خپل وجود نوکونه او ویښته دا به نالي. خو دا صرف استحباب دی، دا څه فرض او واجب نه دی. ښه استحباب مستحبه طریقه دا ده چې دا به نه نوکونه الي نه به ویښته کټ کوي او چې کله ذبح وکړي نو د هغې نه پس د اختر په ورځ باندې به بیا د خپل وجود صفایي کوي. د دې نه مخکې دا مستحب دی چې سړی د خپل وجود نوکونه یا ویښته وانلي. بل دا ده چې ذبح کومه کېږي ځناور چې کله ذبح کېږي نو چې د چا ځناور وي نو چې دی په خپله موجود وي، دا ښه خبره ده. دویمه دا ده چې کله ذبح کېږي نو که ځان له وي نو ټوله کور ته رادننه کولی شي، خو که ځان له نه وي دې سره شریکوالي نو دوی به بیا ټول سره دغه کوي تقسیم کوي. خو چېرته داسې یو یار دوست وي ورور وي ترې وي هغه ټوله کور ته رادمه کېږي نو بیا هم خیر دی ټول د واجباتو نه دی. خو علمګیري لیکلي دي چې جزافتن دا ښه طریقه نه ده ټول به کوي. بله دا ده چې دې کې به احتیاط کوي. زموږ په دې علاقو کې داسې چل کېږي چې د قصاب له د غوښه ورکوي او دا وله په اجرت کې ورکوي. قصاب سره به صفا سوتره د اجرت خبره کوي چې راځئ به 500 دونه روپۍ به درکوم ماله به قرباني کې. غوښه په اجرت کې ورکول قصاب لره دې سره قرباني ټوله خرابېږي. اډوکي کو چېرته یې خاص کړه د قربانۍ دا حرام راغلی دي، دا به صدقه کې. سرمنه ورکه چاله که د سرمنې پیسې ورکې هم هر څه کوو سرمنه به پیسې به ورکې او که چېرته سرمنه ورکې نو هم له ورکه دا ستا خپله خوښه راغلې ده. د هغې نه ما سیوا د قربانۍ دا غوښه 3 حصې کول مستحب یا سنت طریقه نه.
یو به عزیزانو له ورکې، یو به غریبانانو له ورکې، یو به په خپله باندې استعمالوې. وایه که نور څه وایه. دا روژه نه ده، دا روژه نه ده. دې ته زموږ دا خلک روژه وي، دا روژه نه ده، دا امساک دی. ورکوټ اختر کې چونکې روژه تېره شوې وي مخکې، نو فقها وایي چې انسان مانځه له ځي نو د دې مانځه نه مخکې به څه خوراک وخوري چې تبه یې جوړه شي. او په غټ اختر کې فقها وایي چې د قربانۍ دا غوښه ډېر اعلی شی دی، نو خوراک مه کوه. د الله ورځې خو مخکې خوراکونه کوي، نو خوراک مه کوه. چې کله د قربانۍ غوښه وشي او هغې نه دې خوراک وکړو، نو دا بیا مستحب طریقه ده. خو دا روژه نه ده، دې ته فقها امساک وایي، صرف نه خوراک کول.